حضور مبارک تخپل در حضرت عباس سے براغه او توی الله نه څه دعا وکم وراره ورته وی الله نه د عافیت سوال وکا لال دا خبره غوټه کړه یو وخت بعد بیا راغی بیا حضور مبارک تو فرمایل الله نه څه سوال وکم وی الله نه د عافیت سوال وکا د رسول الله زمانه د خیر زمانه وا د شر نه وا د فساد نه وا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د خیر زمانه کې خپل تر ته سوی د عافیت سوال وکړه عافیت څه ته وایي یا الله د دنیا او آخرت خیرونه مې نصیب کې او د دنیا او آخرت د شرونو فسادونو فتنو نه مې وساتې نن په دې روډ چې هر سړی روان دی فتنه ده که نه ده غرور تکبر داسې را روان ته به یې که د وخت حامان را روان دی د وخت قارون را روان دی ګزاره به کې نو وخت به دې په دې معاشره کې تېرېږي درخواست ته کومه د دې پښتنو معاشره ډېره د ورورولۍ وه لاړه د خلکو نه زناور جوړ شو ګړس دا څه خبره ده چې ماشوم نه مې سپېړه وویستله چې تراویحو کې شور مه کوه او ګړس دې وباسه دا څه خبره ده چې د تورګل آیډي تا جوړه کړې وه ګړس وباسه څلور کسان وله دا څه خبره وه چې ته موږ کرولې په وخت نه یې راغلی او زوم رالګه او خواښې او خینې او اوښې او ګړس ټوپک ته تېروه تاسو څه وایئ تاسو شر فساد فتنه څه ته وایئ یاره لږې غونته کې عاجزي اختیارول پکار دي قسم دی دا دغه خلکو نه تپوس وکړئ چې په چا تېره شوې ده پرېږده نن د دنیا د ځان د ټولو نه عاجزه انسان تصور کا نن د ټولو نه کمزور انسان ځان تصور کا قسم دی نسلونو له به مستقبل بچ کې پښتون نن دې تباه و برباد که نن دې تباه و برباد که پښتون ځوانۍ بیلې عزتونه یې بیله لوپټې بیلې پړونی بیله د پلار نیکه حجرې بیللې د پلار نیکه لنګ غیرت یې بیله په څه خبره باندې چې تا ما ته ولې وی چې ته ګلخورې نو ته به نسلونه تباه کې دې خبرې لا وی انسان دی کمزوری دی او که چا د چا په حواله سخت الفاظ ووي نو یو زمانه داسې وه د مسلمان د مجلس نه به خیر خورېده نن مسلمان د مجلس نه شر خورېږي که په ذهن د بوج او د یو مسلمان په حواله د سخت الفاظ وي نو د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې المجالس بالامانه دا خبره امانت کا او که خېټه دې خامخا پړق کوي نو بیا ورته د نرمو الفاظو جامې دې خبرې ته ور واغونده نو زموږ څه مزاج دی 15 خبرې ورسره نورې یو کو چې دا مزید شدت پکې پیدا شي دا نن دی د مسلمان مزاج که نه زما د خدای په ذات قسمي چې په انسانانو کې کم انسان د دوو مسلمانانو منځ کې شر لټوي د قیامت په ورځ به د شیطان سره په یوه درجه کې په جهنم کې پروت دي چې دوه مسلمانان څوک جنګوي دا به د شیطان سره په یوه درجه کې پروت دي په دې باندې نو کمپرومایز په دې باندې د الله په دربار کې هیڅ سمجوته نشته دی چې د سړي خواهش دی چې د دوو مسلمانانو په منځ کې د فساد جوړ شي فساد جوړول خو د شیطان کار دی که نه دی او الله دواړه شیطانان ذکر کړي په قرآن کې من الجنة والناس د آخري آیت سوره مبارکه آخري الفاظ د قرآن دا دي ګوره قرآن ختم شوی په څه دی چې د انسی د جنی شیطانانو د انسی شیطانانو د شر نه مې الله محفوظ وساتي آخري الفاظ د انسی شیطان متعلق راغلي یعنی د ده فتنه دومره خطرناکه ده چې الله د قرآن اختتام د ده په فتنه باندې کړی دی نو تاسو ما ته وایئ د ده به په قیامت کې څه حشري د خلکو منځ کې خیر ولټوئ خیر او عاجزي اختیار کوي دا معاشره به ګلې ګلزار شي جي هېڅ ترې نه جوړېږي زه بدماش شوم او الله دې نه کړي 200 مړي مې وکړه دا معاشره به ما ته د مجبورۍ د وجې نه سلوټ وکړي خو ما ته دا ووایه چې مړ شمه نو زما په لاش باندې به میتیازې کوي که به نه کوي او قبر به مې څه حشري زارېږه د شرافت او د عاجزۍ د ژوند نه ورشه خلکو ته سر ټیټ کا د خلکو احترام وکړه د خلکو ترخې برداشت کا چې کله د ترخې برداشت کې حدیث مبارک کې راځي رفعه الله الله به درته د عزتونو رفتونه بلندۍ به درته